او زمونږ رور ملک نعیم صاحب، طلعت بھائی، صدر احسان الله صاحب او ملک عبدالمنان صاحب، دوی ته په خیر راغلی ویم. ډېره مننه، ډېره شکریه چې په دونه لنډ تنګ وخت کې دوی موږ ته ټایم راکړو او راغلل. څنګه چې زمونږ خور ویلي، نو زما وروڼو، نن تاسو ما ته ډېر لوی عزت راکړو. زه حاجی دمال ګل صاحب بالخصوص، ګل رحمان صاحب بالخصوص شکریہ ادا کوم. شال بشکل کی تحفه کوي. ډیره مننه. زه خپل دارونو چې کوم صافي برادری سره تعلق لري هغې ته ډېره شکر گزاره یم چې هغې زما عزت وساتلو، هغې ما سره شمولیت وکړو او انشاءالله مونږ به دا پسمانده ترین علاقه ده، ډېر مودې نه دې ته چا نظر نه دی کړی په خبر باندې چې کوم خلک قابض دي، چې کوم خلک یو جعلي مینډیټ سره ناست دي، هغې نه د علاقې پیژني، نه مشران پیژني، نه د دې مسایل پیژني. نو انشاءالله مونږ پر امید یو چې مونږ یو ټیم په شکل کې د علاقې خلکو چې کوم مسایل دي هغه مونږ ټارګټ کوو او د علاقې چې کوم دیرینه د بجلی او د ګیس مسایل دي هغه به ورته حل کوو او خپل طرف نه به کوشش کوو چې یو ښایسته په خبر خلکو ته را مخامخ کوو. وګورئ جی، وابډا، ګیس، نادره دا ټول کارونه وفاق سره دي. نو علاقې مشران سپینګیري ټول تاسو مخامخ نن د پروګرام کې شامل وو، نو دی به آپس کې کینی او ترتیب به جوړ کی چې کومه مسله دی ته لګي چې زیاته سنگینه ده یا خلکو ته زیات ضرورت ده، هغې والا به یو پروګرام جوړ کړي او موږ به هغه انشاءالله اسلام آباد نه اپروو کړو. زما جی خپل فیسبوک ته سمر هارون بلور په نوم باندې چې کله زما اسلام آباد کې تاسو ته پته ده زموږ یو ډېر ضروري سیشن روان دی، نو زه ویکینډ باندې په خبر کې هم حلقې کې هم اور چې سیشن ختم شي بیا به راځم انشاءالله پبلک ډے به کوم، یو به کوم، دو به کوم، چې څومره ضرورت دي. زمونږ په سوشل میډیا باندې زما په پیج باندې 2-3 ورځې مخکې هغه پوسټونه ولګي، هر چاته دعوت وي، چا نم ته پوسټ نه وي چې کوم ځای نه رالي، کوم پارټي نه رالي، هر چاته ویلکم دی چې هغې راشي او هلته به سنوايي کېږي. الله هم خوشحاله که بیبي ټولې خبرې ختمې کړلې. موږ په دې ترتیب باندې دی راغلي چې د مخکې زموږ د پاکستان کې هم خدمت کړې او خصوصا زموږ په پیښور کې زموږ صوبه کې ډېر زیات د دې خدمتونه دي او د پارټۍ خو ما خبر هلته مخکې وکړله چې زموږ مشر غلام احمد بلور صاحب د سیاست نه لږ شان کناره کس شو او دی فیصله دا وکړه چې بیبي د هارون بلور کورواله ده، زموږ ورندار ده، زموږ خور ده او د بشیر خان انګور ده، نو زموږ تورسرې ده. نو دی یو فیصله وکړه د قوم د خدمت دپاره چې په نون لیکي د دې لپاره لکه ښه عزت هم میلاو شو او ښه فیصله هم دا کړې ده د قوم دپاره. نو موږ هم دې فیصلې موږ ته قبوله وه او دا زموږ مخکیني مشران هم د دې مشران زموږ مشرانو، موږ دوی سره منډې وهلې، دوی موږ سره هر یو تکلیف برداشت کړی دی. علاقې د دې ملک زموږ خصوصا زموږ د علاقې ډېر زیات خدمت یې کړی دی، زموږ د پیښور خدمت یې کړی دی، ذاتي زموږ خپل خدمتونه یې کړي دي. نو په هغه سطح باندې موږ د دوی سره شمولیت اعلان وکړو، که دوی نون ته تللي، که دوی کاري پارټۍ ته تلل، موږ به دوی سره انشاءالله ځو. بس څنګه چې بیبي خو تاسو ته ویلې او زموږ مشر حاجي صاحب هم تاسو ته ویلي چې موږ خو ډېر مایوس وو د پاکستان د سیاست نه، خو الحمدلله چې زموږ خور بیبي میدان ته راله نو بس چې دی نو انشاءالله به لکه موږ شي، موږ به دې سره شانه به شانه ولاړي، د دې نه زموږ سر او مال هم قربان شه او دا خو پارټي ده چې انشاءالله موږ به د خپل دغه سر نه هم دریز نه کوو، ولې چې د دوی ډېر خدمات دي او څنګه چې حاجي صاحب ویل په ټول پاکستان کې او بخصوصا په پیښور کې الحمدلله دوی خو داسې کور نشته دی چې د هغې دپاره دوی کار نه دی کړی چې د هر قسمي او دا د شهیدانو کورنۍ ده، دا د دوی قربانیانې دي. نو زه دې نه باقي څه هم نشم ویلی. ولې زما عبدالمناف خان نامه ده، زما د پی ایم ایل ان نه تعلق دی، زه د لیبر وینګ کوارډینیټر یم، ضلعي کوارډینیټر یم د پېښور. عوامو د دې خلکو خوش قسمتي ده چې سمر بلور غوندې یو شخصیت، یو منلی شوی کام سیاسی غړي په مسلم لیگ نون کې شمولیت وکړو او ان شاء الله تعالی زه دا هیله لرم چې سمر هارون بلور قیادت لاندې ان شاء الله تعالی دا نن چې تاسو ته دا پاسمان د ښکاري د پیښور سیټي روان جاړ کوڅې ښکاري، دا د بجلی لوډ شیډینګ ښکاري، دا د سوی ګیس لوډ شیډینګ ښکاري،
ان شاء الله دا کم مسائل چې دي ان شاء الله تعالی دا امید لرم چې دا به د هارون بلور قیادت لاندې سب ختمیږي او دا یو تبدیلی به راځي ان شاء الله تعالی. د میډیا شکریا ادا کول غواړم ځکه چې تاسو د میډیا په ذریعہ باندې هر یو پیغام کور کور ته ورسیږي او هر څومره چې عوام دي ټولو ته تاسو پیغام رسینو زه تاسو میډیا شکریا ادا کوم.